الذي يقتل به شعر الإنسان الذي يغسل به شعر الإنسان يقتل به وين شيء بس هذه مناسبة كتاب الوضوء سره واضحة कि बदे को दस्ती के ऊपर जायज है और मां के साथ ऐसा मुनासबत है मां के लोगों को बिया होगा शुरू होते दस बिया होगा तब 10 साल तो मां सारे बिया होगा मां के नबिया होगा और 10 नबिया होगा दे वक्त की मुनासबत और गरज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि कभी ऊपर के इंसान नबी तो सर टची मस्जी तो आया तो वाहिर मुतहहिर दी और कने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाई कि ना तवाहिर को मुतहहिर नहीं और आई मसला सभी ना से तवाहिर ना मुतहहिर याद उसात मौलाना के बेटा नजस में बसता है कि नजासत वसरा बनते हुई और इंसान भी तो नजस नहीं द हैवान भी तो नजस नहीं व्यक्ति का हैवान अनुकूल परे के और वो के परे वतन नो देखे मौत देखे बिना निष्ठा देखे नहीं माने है लूला नमर नरजी ता नजस्त्री बात इंसान खुद बात और बेहदा चित्वाहिरम दी का नजस नहीं और मुतवाहिरम दी वली मुतवाहिर दी आप अच्छे में चित्वाहिर दी मुतवाहिर दी अरे इजाला हदस बिशरी إذا لا جاء بشبه لك حدث نجي لاست أو كيو أو يختبر بيوزجو يا الإنسان يختبر كيبوه ودير يا ده شرب باني بكي بري وتري نو بديك هو حدث إذا لا نشبه بكي نو نجاسة بسشبه نجاسة غير ده وجه نجاسة بكي واقعي نو بيختبر باك دي باني باك دي بيختبر حيوانات باك دي إنسان باك دي إنسان سنة متصل جو كمان فصل تو جي أركال باك دي نجاسة ونشبه او متوهری ولی مولانا پایا ذکر چې ما مستعمل توهری دی او متوهری نه دی وایا ولی اذا لا چا بشوي دا حدث خو نه جاګه نجاست حکمی تر لکه سړی نه بعد دا او مخوینزا نو مخ باندې حدث ته نه نجاست ظاهری په نشتا کمه نجاست په حکم شریعت وته نجاست وي تاسو نجاست وته نه وي بګری دی باندې وګو پني دي صرف دومره چې او داس ته په وګو باندې وګو دا وګو سره ازاله د حدث را د متوهر نه دي اوس له دې مثال درته یو سړی او داس کوي او دا او داس وګو په یو لوګ کې واچولې نو توهر دي متوهر نه دي ازاله د حدث ته او یو سړی اسی وګو کې لاسو باندې او داس ته اسی په کې د لاسو باندې یا دا ګرمه د وجنه په مخ واچولې او وبجو کې پرې وته ظاهر هم دي وایا او ظاهر هم نو شافعي سے باندې امام بخاري رد کوي سوي باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان اذا الانسان يختفي قوي ذل شيء نو امام بخاري سوي فیصله ونقلا ورستو دا د دې کوم د تابعین او اقوال ذکر کوي دا غینه باندې جواز معلوم کی چې په دې وخت جایز دی ان نجسدي او نه به ازاله حدث شوی وكان عطاء لا يرى به بأسا عطاء ابن ابي رباح مشهور تابعي بابا تيري لا يرى به بأسا نوي پري باکس ان يتخذ منها البيوت كده بيختون المدي الوشي والحبال ورسل وإمانا سيوه مدي ورسل تكي جوڑ کے غاصر مدي رسل خلق قومو کی وہی جلخوائی بلکہ یہ مختلف دوئے امان مدي جي خلق کلا جوڑ کی نو بیا قومو کی قوئی قومو سر نرم شي و پوس شي او دا کمی ویخمونه چی جوڑی او دن سبا چی دا کمو پاڑو نا مزی جوڑی نا پاڑی ورطا لبدی کی لبدی نکی بیزری وغیر او اخلاص دیکھ سے نگولا دا مطلب نا چی مزی جوڑا ول جائز دی او دا انسان دا ویخمونه رسے جوڑا ول جائز دی دا مطلب نا دی یعنی کہ رسے دیتے جوڑا کلا مزی دیتے جوڑ کو ہو کے دی او نو گو دا نقصان دا رسے دا مطلب رسے جوڑاو کو انسان مکرم دے غیر مبتذل دے انسان اندام کے وجود نہ جدا شی انتباہ بنا دے بالکل بنا دے انسان وجود سره ورنی کہ انسان نہ نفاده او کو ویختر جدا کر انتباہ ممنوع دا اور قول ممنوع نے سبا دخل دا ویختر خاصی تو دنیا دا ویختر بعد کتاب گناہ دا گناہ حرام دی
غیر مقتدر د انسان وینه خرڅول ګناه ده د خلک وینې خرڅوي هم ورکولی شي که بل انسان پرې د مرګ نه بچ کېږي خرڅوي به نه انسان سترګې خرڅوي ګردې خرڅوي ګناه جرم انسان مکرم دی غیر مقتدر الهی کې دی ویلي هم که چاله ګرده ورکوې او سترګه ورکوې ډونیشن عدیه ورته وایي او بل پرې د مرګ نه بچ کېږي خیر دې ورکولی شي خو چې ته پرې مړ نه شي لیکن خرڅولی نه شي نو د انسان د ویښتو نه رسۍ جوړول او پړې جوړول ممنوع دي خو د دلته هغه خبره نه کوي دلته څه وایي د رسۍ پړې دې جوړ کړه او هغه دې اوبو کې وویل اوبو ته لطفان نه رسوي باب ما يجوز به الوضوء حتى لا يرى به بأسا به پر ویښتو د انسان سره ان ينتخذ منها البيوت والحبال او دا ووایا ثم يغسل به ثم يوقع في الماء خير لك خلاص شو خبر نو دې کې چا اختلاف دی د شافعي صاحب رحمت الله اوس برابر دې بلې مسائل بلکې سوي باب اصول الكلام د سپور جوړه وممرها في المسجد او په جمعه کې د سپین کې راځي جوړه دې کې مسله ما ویل د مولانا بیا راځي خیر مسائل کې ما دې ملي کې دوباره معقوم چې دا خبره مکلکه یاد شي ولې تاسو ډېر خياران دي الکه ټول یو شان دي خو قانون دا د نتیجه تابع نه چاري دا تاسو ته نشي او د کې وکړه ټول یو تاسو او نتیجه تابع دا خاصه ده الحاصل خلاصه د خبرې څه کوم مولانا صاحب تسبیح جوړي مطالب ما خبره کړو تاسو یې علاوه اختلاف پدې کې تسبیح حلال دی او کنه او جوړي حلال دی او کنه یاد دې خبره نوای امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او بخاری ورګه او تسبیح حلال دی جوړي بالکل حلال او مولانا صاحب کتاب مالک سوال وکړي چې تسبیح ولې قائل ده مثلا ناوی امر تعبدي لکه مخ و نجس نه دی او دې ویني په چاردان کې او هوا ته د مخ و نجس نه دی او دې په چاردان کې ویني نو ویني نو ترڅنګ مولانا صاحب د سپي جوړه باندې خو وزل وینځي دا کوم یو امر دی مولانا صاحب دا سره دې او غړ دلیل شو غړ دلیل یو د قرآن دی قل لا اجد محرما بما اوحي الي الا سره چې کومه پټه الله ذکر کوي کې د سپو د وخت ذکر نشتا د سپي ذکر پکې نشتا لیکن هغه نه ما جواب کړو مې باغ کې خدا حمار ذکر نشتا باغ کې خدا صبر ذکر نشتا باغ کې خدا حي او د عقرب ذکر نشتا باغ کې خدا مګي ذکر نشتا دا خو یو باندې نه نه دي موږ سره حدیث متواتره موجود دي دویم دلیل سو دویم دلیل دې په خپل ذکر کوي دویم ذکر کې د توقع د ممرها فی المسجد دې ورته الباب ذکر کوي سور الكلام هذا بالإثبات الخارج سور الكلام إمام بخاري में लाता है तरह तरह और ममरहाना ये पर्दा ذکر का लेकिन पर्दा न ले ये मसला वासी स्विच जुमात तजी नो उम्मा का इसबे अगर वासी सोलह से भी जवाब लाड़ दे भी करना और जुमात के लाड़ प्रेम दी और देकर तमाम दलील में मौलाना से सब वीडियो दाओ शिकायत الكلام تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث ما بينه كانت الكلاب تنقل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيسوي بس ثم لا يرشون شيئا من ذلك هذا ولد हमारे और अस्पीच दी बिलाड़े के सामने खाली की पता लगे बिलाड़े पाकी जुटा पाता है मासे जवाब करे माजूर करे मावियो खुदा बल्कि तरी में करे मैंने तर्जुमात ना अगर ज्यादा नहीं मुराद का मुख्तस सवालात है अगर ज्यादा मुराद है खलक पर मोटरसाइकिल उधर ही और सप्लाई पर जो वासी से जा पड़ी खलक की बोलो दो में से वीडियो दो दाचे स्पीड तेरी इलाड़ी प्रोदिनो और मका पहुंच जफा बांधे पाकी सोचिए और द्रेम में से वीडियो द्रेम दा ये कि वो हदीस के वो लफ्ज़ है कि ब्रेक हो قبل رواية كتاب كانت الكلام تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر وتبول الراس بكرامة سرعني وتبول بول مستقبل النجاسي فما هو جواب فهو جواب دراسة بول جنگ جیسا سے لا ہے نظر خبر میں کڑے ندیر یوتاوی کہ ممرها في المسجد اذا سمعوا لي وایا شابه د جمعه کې دیری کې نظر کیږي لکه لاړې په دې ډول پار کړه کله په لیتا به جمعه ته چاول سپری مودا
ما كذا والبصيرة. وقال الزهري إذا ولغ في إناء الزهري بالقول سفيان بالقول ما تقول له من زهري سوي زهري وي بكذا سوي بكسبي جودا كري نو كنوري وبوي نو بيا بدي ودس مكوا وصل بمكوا أو كنوري ني بيا بكولش زهري كاوي أو سفيان سوي سفيان وي أو مشكوكي سوزري أو دسم بيوكا تيمم وصاروا أبي سوي. وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء فتح له صلاة سوى لنا يتوضأ به أو دست به كلا ليس له وضوء ليس له وضوء أو كنور به نبي أبي مكة يا كويك كنا. وقال سفيان هذا الفقه أم تقسم الجودة بكل شيء لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا دخولي تيمم boleh تيمم بكلا يا مولانا siapa sih jawabni dخولي dapat dijawab وهذا ما boleh تيمم دخولي itu najis ini ajallah فلم تجدوا ماء لو كنا كلهم مرادين ظاهر والبصيرة biar orang yang mendiokme terperishadi lagi يتوضأ به ويتيمم أو تسلمكي أو تيمم ترى مشكوك شوي ولا صدق كلام تجوا إمام بخاري أو مالك بليس بعده وبسلي واحد كويجه مصباح حلال أو تزهري بليس بعده كنوري وبوي بيا بمكة وكنوري نبيهوكا أو تسبيان بليس بعده وايا مشكوك بس براش مولانا سبب हमारे क्यों दलील को नस्स कुरान में जवाब होगा और बेम दलील इधर का जिक्र तिलकिला वो तो पेरो मां जवाब करता दरीब ऊपर और दरीब दलील सरे याद दे उसरा रवान दे करता दरीब अगर क्या खद मौजू इस्तेलाव भी वगैरह वो इस्तेलाव याद दे وګوره کنه نو ما وستا دلیل په اړه چې هغه موضوع کې اوس بيتا جوړي ممکن دا چې هغه موضوع نه بعد د دوی په اړه کوم ډول دي هغه کې وایي جوړي سپیشل او یاد دا چې دا موضوع کې سپلی دي نو ستاسو دلیل په اړه کې دا موضوع واپس بيتا ورکړل شي نو پیغمبر نو تکرار کار نه دی کړی دا درې دلیل شو ما جواب وکړ او بل دلیل یې څه دی مولانا صاحب بل دلیل دا دی چې سپیخ کاروږي نو هغه وخت کولای شي مې دلیل دی هغه کې د سپید خوراک راځي او پرې هغه ویني چې لکه احکام په وړ خوري څه ګولې ته ورځي کمانه ورځي چې سودی موټي دی ورځي کنه چې کومه د مسؤله ورځي کنه د سپید راځي جوړې دی ورځي کنه دا د دلایل او ماته جوابونه او زما دلایل سری زما هغه دلیل دی چې دا ولغل کلب بینا احدکم فلیفرقه ثم يغسله 7 مرات يا ده مولانا سے ثم يغسله 7 مرات فليفرقه دما دليله وبنا جسد النبي بيطوي وله او بدل مسو طهور الى احدكم اذا ولغ فيه الكلب طهور دلیل د څه خبره دي مولانا صاحب چې نجس دی چې کوم روایت کې لفظ طهور د دما دلیل پاکواله مدار چې نجس دی او چې کوم کې فليفرقه ودي په روایت فاهرقه واليوم في رواية وأهدوان جدا رواية يولدي جدا أقد ما دلائل دي والقصير شبهنا ناس. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل ترجمه اسرائيل ترجمه المحدث عاصم ومعد من احوال بابا ذري محمد بن سيرين ما هو عبيدة مخزرمين رسول الله مبارك زمانه کې مسلمان هو ولكن د حضور پاک سره ملاقات نه لري نو هو عبيدة محمد بن سيرين عند موسى وقت النبي عليه السلام اصبناه من قبل انس او من قبل اهل شكر عبيدة أنس والكريم خادمه أو كأهل أنس والكريم أو يشكل فقال مقدر فقال ماذا عبيد سوي كم ذا كده ما تغوي لأن تكون عندي شعرة منه وما سرده الضرفات تبتون يومك أحب إلي من الدنيا وما فيها ذا هو حقيقة ولا لا إذا سمع المشبه كذا ويفتنا جسره ولا بيزان خرب يسار ظاهر چې ظاهر شو
نو مولانا صاحب او بو کې رواج پروا بلکې دی با او بو کې موړل او به سکل تبرک تبارا د مناسبت تبا شو قال پیغمبر مبارک په وختو موضوع به جوړیا کوله او من حيث انه شعر عموم پیدا کوي من حيث انه شعر ذلك جاب استثناء کړی و چې ما دا یو تخیل خو د نور باندې ځان ساته او چې استثناء په کې نه راځي او خیر دې دا معلومیږي د پیغمبر مبارک په صحابه سره سره دیم د ویتو په حالت او په هیله د معلوم شو او دریندا د صحابه په خلکو تمنا کړې چې امام ما سره دی دوی تبرک بأسال الصالحين والبسيطة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباس عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. محمد بن عبد الرحيم تنتبه في قلاويله او سعيد بن سليمان ما ویلو دتا دام سقلاويله تیریږي ورپسې قال حدثنا عباد ابن العوام دا عراقي دي عباد ابن العوام سقلاويله ورپسې بل څوک دي عن عاصم كان وتير وتمثيل رانا خطابي عن عباد عن ابن عون راقي عبد الله بن عون والبسيطة عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن انس رضي الله عنه وعنهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من صوب بها اول اخذ من شعره بلکې رسول الله مبارک له وختور په ویلا په خلق تقسیم کړ نو اگر چې د پیغمبر په کو مبارک د نور قیاد وکاوه لیکن معنی انه شعر ټول پاتې کله پیغمبر مبارک د طاهر او نور نجس وي نو بیا پیغمبر مبارک ویلو چې دا دماغ ولې دماغ خصوصیت دی حکم شرعي او پیغمبر بیان دی کنه دا ورپسې چې نور مسائل مستمر باب اذا شرب الكلب في الاناء. سلام اذا توصل بشاره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. وبه طبعا کوئی روايه عبد الله بن يوسف التنيسي او مالك امام مالك مراد دي او ابو زناد عبد الله ابن ابي الزناد تيريغي او اعرج عبد الرحمن بن هرمز كان بار تيريغي انا ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. الک مالک وی دا امر کم یو دی مولانا صاحب ورودی ما سوي میں بل روایت طهور اناء احدكم راغلی نو طهور پاکوالی دلیل دلیل جو بنا جسی او بل روایت مسلم کے فال یو غریق ہو راغلی او بل روایت خطاب دی اغریق ہو راغلی دا دلیل دلیل جسا خلاص تو خبر و دیکھ والی اختلاف بل سو ای مسئلہ سوئی چی دا لوخی نجس چی سو دل ببین دی او دل او یو دل باوسرا تقریب کے او دمون دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ ولی مستسلیس دی او تقریب دمون ولی مستحب دی کنو کے مصبح مالک سے هم قائد للتثبيت او شافعي او احمد قائد وشافعي احمد نجس او مالك بتعبديه ما وبراش مولا من الراي اغلي لكم ذلك سبعه ده البشتا علماء دې ابو هريره روایت ما په ویني په حاوی کې هغه کې راغلي فليغسله 3 مرات فليغسله 3 مرات نو هغه مرفوع هم د پیغمبر نه نقل دی او موقوف هم د فتوا ورکړي نو ډېر مزیدار خبره مې کړې وه مې مرفوع دی موقوف فتوا ورکړي نو چې راوي د خپل روایت خلاف فتوا ورکړي نو روایت یې حجت نه ورکړي یو دا دی چې راوي استنباط وکړي د حدیث نه ولې په دې ډول کې فرق دی راوي څوک راوي استنباط وکړي د حدیث نه نو چې استنباط وکړي نو کله دې خطا کېدی شي نو بیا موږ راوي حجت نه ګرځو روایت یې حجت ګرځو راوي کې استنباط وکړي نو موږ څه وایو لکه راوي حجت نه ګرځو استنباط یې خطا کېدی شي روایت یې حجت ګرځو خو چې راوي استنباط نه کړي د خپل روایت خلاف عمل وکړي او د خپل روایت خلاف بل روایت وي پته ولګېده چې دا روایت حجت نه لري په دې څه خلاف عمل کوي معلومیږي دا چې دا نه دي ثابت چې درست راوي خطا شوی دی نو دلته کې ابو هريره وایي
سبعا او بل ځای کې وایي ثلاثا او فتوا هم د دې خلاف ورکوي نو مولانا صاحب بیا به څه شي روایت حجت نشي او فتوا موافق د حدیث مرفوعه سره ده ګورئ ځکه دې راوي د 3 مرات دی فتوا مخالف نه نو به ته تطبیق وکړم کنه د بیا ته وایي مکه لکه دا وکړه د ویندل په هغه زمانه محمود چې تشبیه وکړي په امر نه کې راوکړي چې سپی مړ کې بیا وی ټول مړ کې په دې باندې مړ کې باقي پرې دی بیا یې مالي ونه کړه یو مړ دی نو دا دلیل دی چې هغه زمانه کې محمود بیا مې چې هغه مستریب هم دی ولې دی یو ځای کې راځي چې دغه د اسوه ته ویلي کېږي خدایا أولاهن بالتراب عفروا الثامنة بالتراب الثامنة مجددا الخور ما يقدد لبنزل أو بل ذكر هذه إحداهن بالتراب بل ذكر هذه لإحداهن أولاهن بجمل لكن أولاهن آخرهن بسرسل لا جملوا وخير كاول كي آخر كي وثامنهن سرسل عفروا الثامنة بالتراب یاد لري خبر او قياس ضمن مؤيد ولا ما يقال ذرات ذكر بتسديس عند الكل ذكر سپیس بول کی غټ بول پلوټي کې واړو کې ټول علماء تسديس دي لا خطرناک ده بول غایب دي او د خنزیر ټوټه کې تسديس دي او د انسان او د ټول حیواناتو په غولو کې تسديس دي ولکه تسديس شي خلاص الخبر والمسيح مولانا به قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره فليحسبهم طبعا امام بخاري وتفاق کوئی دغه بني دا امر تعبدي دي امر کوم یو دي تعبدي والمسيح عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الطراحل یو کار او بل روایت کې خزر نو یا په دې تراوی باندې ثبت راغلی او یا دا چې کېږي چې دا جوړه جدای ولا خدای جدای يأكل الصلاة خاطئ ولا تندنا من الأيل أجل العطش فأخذ الرجل خبه موضع واقع فجعل يغرف له به شنگون رستره وستله رسبی دوار به پر خوب سرا خوب با سادر قولو تروکی ده ورکتا او بل روایت کی راځي چې دوی ته کوشو او هغه موضع په خله کې ونیولا او راټا کې کلو باهر وستله نو یو په هغه محمول کو په خدا چې خدای او پوری پټه تاویل یو ګذر کړی و دا به محمول کو پراجو حتى أرواس به سيرا فشكر الله له والله ولا شكر الله شكر الله عمل قدر فادخله الله فادخله الجنة ودي يقول كان سبيكي ما جواب له ولا كان كيف إذا موضوعنا ولا غير كيف سبي بغارة كم لأنه برادي أو صاري فجوز يا غير باجو يا موزكي أو بس كلي سبي فدا خداني زدينا اللي جواب بس موزك بينا كذا كذا خلاص الجواب إذا نيجي خبري معلوم يجي يوم خدا بحيوانات رحمة الله دا او رحم په حیواناتو سبب د دخول د جنت دی دا معلومه شوه وقال احمد بن الشبيب احمد بن الشبيب وی قال حدثنا ابي عن يونس دا تاريخ د امام بخاري دی د امام بخاري تاريخ دی دا وسوي قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يشون شيئا من ذلك لك جواب يقول لنا وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه وعنه قال عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد غالبا اذا فكنا بلا سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر. نوراویان دي تیر دي یہ ما سوال وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال دسر قال اذا ارسلت كلبك دسوال لتسوق دسوال دکان تقدیر بګی کیرا قال اذا ارسلت كلبك المعلم معلم څه سپیډ تعلیم سپیډ تعلیم سره تسبیح تعلیم داره چې دې د احکار نه خوراک نه کوي هغه کراونی پروا نشته چې خوراک کوي او د باس تعلیم سره چې تعالی راوړي که خوراک دې خیر دی کسبی ته خوراک وکړه غیر معلم او که باس ته خوراک
او کو تعالی راوړو معلم دی چې خپل عادت خلاف ورزم کې هغه ته معلم وي د سپي عادت نه چې شی خوري چې او نه خوري کته راو نړۍ نو دا معلم او د بعد عادت نه چې شی تختای نو کته راوړو معلم دغه چې خوراک دي ډول کې فرق دی معلم او کومینه اوس کړه الهي کې شتا چې خو نه خلاصي اوس کړه دا وینا دا علامه دی علامه الظهر دی ولی پرې کوی چې کوم شي دا بد انسان د خوراک نه راځي نو اوس کما دا ډېر خیال ساتو په شی دی مخکې دا چې دا اوس په دې سپیس ته معلم فقط لا او قطر یې کوي په ورخه دا زکات استراحت دی وګورئ علماء من الف وینه دیوستوي او که په ماره ولا دلې شو وینه دیونسته او حیوان ورکاو بیا به نه خوري منخنقه شو کنه څه چې ورکا منخنقه چې وینه دیو باسي دا کو باسي خو وینه وباسي فكل اسفیدا دا زکات استراحت شو وإذا أكلوا إسبيت أكلوا بنو فلا تأكل إنما أمسك فلاني مثلاني أكاروتاني نذكر معلمنا لي قلت ما بأرسل كلب إسبيلي كم فأجدوا معه كلبا آخر أفلا وصل بس في مرقريش بشريك يا مرقي قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك دعوة مقبل سبي قد سميت على إرسال كلبك تقديم كيف ذكر ولن تسمي على إرسال كلب آخر دبل سبي كلب موصوف آخر صفر يا كلب آخر مضاف مضاف سبي دبل شاء امام بخاري سمع له مولانا سيبا اذا الاستثبيت ولا او القران هذا سبب ملكا اذا قرأ سمعنا شوى ما يكن يا جودي سلام ذا الله قريبا قران سمعنا كل مو سلام قران سمعنا يا جودو سلام قران صحيح كيف كان لو بكير جوهان ولا غير تساري تمام المادر نو کوره سوال جوابو کو چر کوه کې وړ مونډه راولې کې نو خدای چر کوه کا اور مونډه راولې چې په پرې کې په نو سین ګورو کدان وګي ګل مې پردې حالې کې پردې تو صحبت روان شو بل مته دې ځه علامت شو خدای دې ویلا دې څه کړی تا چې وړ مونډه راولې نو خدای دې وردا وړ مونډه نه چې څه خرامه راولې کا بچوله مو ګندونه هو دې واسه کې دلته کې امام بخاري وي غون مون خورا هغه دونه غیرت چې هغه تر مرګ پورې پورته راغله تر مرګ پورې پورته راغله ودا خدای ساتلو خدای نه طلاق مې نه بچی واسطه پورته ودا نو الحاصل دا پکې عرف استثناء دا چې د سپید جوړي راځي په بینه دا چې عرف سره د استثناء د چې کول مې ولري په واسطه او د حدیث علی رسول الله معلوم شي یو کار په اصل کې معلم او دا چې دا معلم سپیر د لپړکی استاد ځکه ضرورت نشته مول حلال دي زکات استراحت او دریم سپیر د خوراک کې مردار دی او څلورمه خبره سره چې بل سپیر وسره مرګري شي نو بیا مردار دی ولې دلیل د حل او د قومات یو ځای شو کدی تا ګور استاد سپیر وختار کړي نو مبیح شو استاد سپیر کار کړي چې پیدا کا او کدی تا ګور چې بل سپیر چې بچا بسم الله نه دی ویلي چې ښکار کړي نو بیا څه شي پیدا کا محرم دا محرم او مبیح کړي چې هغه وتلی ورته محرم او بل څه معلومه شو انما سمیتا اذا ارسال په وخت کې بسم الله وایا اوس کې بسم الله دې یې راکړو خیر دی معذور حلال او که قصدن دې بسم الله او نبی بیا مردار دی ورپسې چې مولانا باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبر والدبر بس اوس مولانا سے تمام کې بیا هوا ورته بیا هم دې بیا هوا ورته ذکر کړو اوس د نواقض بابونه ذکر کوي دا مقتل بدین دا ذکر کړ نو مناسبت واضحه شو نواقض د وجود باندې بابونه ذکر کړي بس ما تا کوله باندې کوم شي دا نواقض نه دي ما خپل مذهب د تویل مل الفم الکه مل الفم قید ولدکم لکه ولنا عمومي بلوان دا لکه تربیه ولا تعمل إذا نقول لك روبري تتربي وبلد تمام بولي ولته إنا سريع خلاصي ندي بعد جامع بعد نفريون دي بيبرة عموما جالس ما شوف خامقات إذا مور بيوس كيلو نه جبردي تمام معمولي لو كذي ده نجس في بياخد بحكم مطلق مور جامع بارك بري ندان ما
دې کې مولانا صاحب عموم بلوا ده او د عموم بلوا تفصیل د ما ویل دي تر دې نه ویم پاتې لا ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما د دلیل چې د نجاست د مولوی درهم نه متجاوز دي او په ډوډه لري پاکه خیر ده ورته نه پاتې کې عموم بلوا ویل چې مچان او بذکیری با ګندګي او ستاسو وجود کې چاقالو کې به ما اساس کې راشي یا متیاله کې ونري رشاش راشي ټول عموم بلواګانې یا په دې وځاو نو پوره وې د شي پاکولې لاندې وځي خټه او د پی غاړې مخامخه اسندو به راځي وي عموم بلوا اوس بلا شو مولانا صاحب واپس نو چې کله ما ویلو چې قیم الفا او دا ابو یوسف او امام محمد فرق نه ویلو چې بیا چې اتحاد د مجلس ته او اتحاد د سبب یاد دي دوباره نه ویل ځکه نو به معنا د امام ابو یوسف په اتحاد د مجلس او د امام محمد صاحب په اتحاد د جا د سبب خبره ما خلاص کړل نو قیم الفا وکذا وعقد قول النبي بنا باندې نه وكذا كل نجس صائل هر نجاست کنه ویلای به بس چې صائل شي که صائل نشو او وینه راوته په دې ودرې دا بیا نا واقع نه نه او کله راوته په مانو کې پاک کړه بیا راوته بیا په مانو کې پاک کړه بیا راوته بیا دې پاک کړه او غالب ګمان ته ورکړه دون ویني کتا نه پاک کړي پیدا نو بیا نا واقع نشوا او پتا غالب ګمانډو چې لکه دا مان نه وي پاک کړی بیا نه بیا دا نه وکړي نو کله نجس صائب انداسې موضوع ته جراغي تطهیر لاغي غسل او وضو یا په غسل کې فرض وي دا نه وکړي سترګې د نبی نه راغله د نبی د غسل او وضو کې فرض نه دي ما ویلو چې سړي په دغه ټول په کوچا وینې نه راوته نو ما ویلو چې دا خو به درې دا او چې هغه دې ته به درې و چې دا وضو په غسل کې وینځل فرض نو اوس چې بار راوته لا اوس کوچا راو به کې نه او جو کو سره محدود شنو څه نو دا نه واقع نه نو الحاصل یا لاس په کار یو لګیدل دا به ویل لري رواني شته دا داسې دې ته راوته چې راغې په موږ سره وضو کې وینځل واجب دی نو دا د مقبلین دا واقع ده خارج من غیر سبیل او د امام مالک فرض باندې دوه سيزونه شرط دي یو دا چې مخرج با معتادي چې موضوع البول دي او دویم سوي خارج با معتادي کی بولوغای او د شافعي سے فرض مخرج با معتادي خارج اگر غیر معتادي نو فرق کو د نبی نو ویلا زمون فرض باندې نه د وضو راغی او د ائمه او ثلاثه فرض نه د وضو نه دی ولې ځکه چې مخرج معتاد او خارج معتاد دوه بنا اوس کله راځي نو دا خارج معتاد دی لیکن نجس نه دی اگر په نجاست کې اوس بلا شو کدا وړو بولو د زینا دا کانه او کوچ کانه نو دا امام شافعي په دې باندې مخرج معتاد دی نو نقض وضو او د مالک په دې باندې مخرج او معتاد دی او خارج غیر معتاد دی او د سنت صرف په مالک دې اعتراض وکړو چې استحاض کې راځي نو دا خو خارج مخرج غیر معتاد دی نو ولې دا نقض د وضو ته قائل دی امر تعبدي دی عقل کوئی چې وداسې بیمار نه چې وشاري وي خلاص شو خبره نو محمد دلایل د ویډیو او پرده دلایل مهم ده د بیا خیر په دلایل په مختصر وي باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين لکه احمد ولې موږ سره مارګري دی احمد جان سره مارګري موږ سره یو قول یې موږ سره تو خیر راځي قول موږ سره دی سوای هم ځای کې دی من لم يرى الوضوء الا من المخرجين ان قبول هذا سوق کې نه ویل من المخرجين یو قبول دی قبول څه کې یعنی مخرج معتاد خارج معتاد وی کې دا میرا مستق شافعي سے تب کہ خارج یاد نہ کسو کی یاد کا لگا مخرج معتاد میرا مستق شافعي سے لقوله تبارك وتعالى او جاء احد منكم من الغائط او غائط مخرج معتاد ناراضي لیکن مواجده کہ حسب نشتري لك حسب نشتا غائط تقوم سبب ده حدث وايي جوده سيماتي وقال عطاء بن ابي تابعي لمن انه يخرج من دبره الدود وربنا جليات روي يا اندام مخصوصا الوين دام
يودي أو من ذكرية مكنا من نحو المملة وشان دسبري أو شراودي يعيد الوضوء أو دستمات أو دسوا مسكي ولد مخرج معتاد دي خارج معتاد دي يا خدایا ته دې دوبوي چې په دې شرطاله متداسرونه يا أميرة لا مقتدى السم أخونا يا ويلا الحاصل سوي شيء أو تسمع يعيده إذا سمعت منك ولا نسبة شيء كم شيء معتاد ما خرج خارج معتاد نا أو تسمع شافي سير نادي واي ألكه تعطى قوم بمقر بدرين أتى التابعين إمام سيبوي إذا جاء الصحابة بالرأس والعين فإذا جاء التابعين هم رجال ونحن رجال لا تتابع مفرجات لي أو هم سوا يديكي هم بايو كذا دكورنا شيء وهذا يا المتياد ولدينا تسبقي فشاتي وشيء وهذا نوكذا نجاسة سر متلبس أو دسري ما بدي وجنا إلى شيء ونجاسة وهذا أو كوجو فنجاسة متلبس نو نبي الله سبحانه هم نجاسة هم رحمة وقال جابر بن عبد الله بن جزيان إذا تلك في الصلاة بمعنى اليوم هذه أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء هذا نواتل الوضوء نادي تهم كم لك يوم تسلم هذه أو أعاد الصلاة منذ إعادة وللمؤمن إعادة واجبة ندا وبيختار هذا أشي مباي وتسمع هذه أو فذكرنا فقهران أجمعوا يودس ماتي مزه حقنا بچا زه حق غير وجواد وسروني أو قطع غير وجه أواد وسروني وقال الحسن حسن بن إن أخذ من شعره أو أسمائه لا ويمت نواقض دوزو عدم نواقض ذكر كي فيوصل واقفا لو يخطو ينقاننا أو خلع خفه فلا وضوء عليه بريك ما نولا موضا بيختي واقفا أو دسكي دوباره دس ضرورت نشتا نوکانه واقفا أو دس ضرورت نشتا موضيع ويستلي نصير في بويني موضيع ويستلي سبق يلقى نصير في بويني لو دس نشتا فقال أبو لا وضوء إلا من حدث أو نبوة उस حدث منقطع تشيره ويذكر عن جابر دا يذكر تدريس صيغه خدا ضرب اشاره تنخا البخاري كراني عن جابر بن النبي عليه السلام كان في غزوه ذات الرقاع ورمي رجل بالسهم من هذا حديث من تبين وقيالي فقال درك دو كسان خذ الاولي ذوق ولك وهي هذا فقط يا كيف جي يا عمار بن ياسر أول سو عبالي تدرك سالم بدلوا من بسهم فنزفه التلبين توسع سيدنا فركع وسجد ومضى في صلاته ولا يكون بلا نواقض ولا نذر ما سجوا كلام أنا في غمر في قول ليس لك أو كتبه شينا في غمر بتخبري أو غبيني كريم رضي ما كتابنا पजाम से बेहतर है पजामा वाले गीते नहीं पमदान वाले गीते नहीं क्या ना अस्ताफ पर इस मुनाजे सब होता कौदस होना माते मुनाजे सब होता तो हाँ पे भी ना बिना जो शेवा जो ने करता देवा मारे रोक क्या मामा हो जवाब बना वक़ाल हसन नाम में बेरे बुखारी की बराशी माता है मुझसे कोई उधर की बेजराहत है मैंने कहा आप सब बना बोले दाफन की बचारा शिमंदन नहीं पढ़े फिर कला मसे अब कभी ना देगी माँ तो माजूर है أوقف كم دسوا كجابري قوم وقال طاووس ومحمد بن علي طاووس أو محمد بن علي أو عطاء بن أبي بعض التابعين والحجاب ليس في الدم وزوق هذا أبي الأقوال بما حجتني أو القاس أو يأتي الدم غير سائل وعلم سبب ذلك غير سائل أو إيه نخلينا بنا وتلا نكتب لا رب غالب أو تسمع شو كلارا مغلوبة ونا كلارا غالب وتسمع تيجي كبينا غالب وتسمع داول يعطي فرقه إذا اللي كبينا خابق هذا قينا ودي تمام قولي نوديك عموم بالوقت أما سستان وعسر ابن عمر بصرة قامك بصرة ناري دانه أما تقول بشانت ناري فخرج من هذا من فلم يتوضأ هو يساعدنا يعني كويجي بخبر ساعدنا
اکثر چې دانی د دوران کې نو اوچ مونږ شي شي تیرانو دا پرواني دا او د سمان وبذكر ابن ابي وفاء تمام وماذا في صلاته هو كان كما منا وعائشة وسي مغلوبة خلاص وقال ابن عمر والحسن او ابن عمر او حسن وي حسن البصري في من فأغت حجامته كوينه واسترى ليس عليه الا قصد محاجمه محاجم سر آلات او چپکم لري کوله او ویندا او بعد حضرات وی هغه وینه باندې او داس باندې کې خارج شي او مخرج وینه باندې چې خارج شي باندې باندې په مخرج نو دا مخرج ده او پسرن جو باسه مخرج ده نه باندې او موږ لا فرق نه کوو او وایو چې خارج شو کا مخرج په دوه باندې نو قال ابن عمر دا مذهب اس خبره نشته د دې مدارسيه ده مذهب بل قول نے اختلاف پکشتا چې ارګل مالک کوئی په نه مالتي شافعي کوئی په نه مالتي فاروق سره صحابه بھی کنا صحابه کې اختلاف دا د دې مذهب کې مشکل نه تا او ما خپل دلایل د دې سمې ویلو درته حدیث او صحابه اي استحاض کې قبيله د موضوع القول ده نه کوم نه روانه رحمنا مخرج په موضوع القول دی رحمنا روانه ده او په دې د علماء اتفاق ته او اسماء بالرسول بيجي بخبرة لما يقرأ دليل أو بدأ دليل ما بين مولانا سيبا إذا عرف أحدكم نعم أمريكا دانا دي بلدي من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي يدري فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على الصلاة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي جبع فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على هذه وإذا حديث ضعيف ما يدار ابن أبي مليكة كمرسل رواية جرمل سنة أو مراسيل ابن أبي مليكة عند الكل حجة ده بيجي محمد ده ما دليل أو ما بالدليل كم يرو الوضوء من كل دم صائم عليك دې اعتراض کول ما وی چې عليك با یو بعض سندونه ضعیف دي او بعض مضبوط دي او مرفوع پکشتا او موقوف پکشتا دا به دلیل ورپسې شمولانا سي وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي اخبرك ابن ماجه في بلد اذا رأى احدكم في صلاته زرف رعفه اذا رأى احدكم في صلاته توضأ ثم ليبني على صلاته توضأ ودستيوكي ثم ليبني على صلاته أسندا مضبوط مولانا سيوا قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل أعجمي في من حدث يا أبا هريرة قال الصوت يزور الدار الذين معلومين يقول زور أو نسمع بنا نماذج لم ديك حسد دينا بداوي يزور تماثيل ولا دينا بداوي يزور تماثيل يا وزين أو غاية النماذج فما هو الجواب دا مولانا صرف استدلال نافي تام نشو لكن حسد ونشتا فقد ما بلين يزور تماثيل لكن أنا واقع تريد توفلا استقبلين خمسة ذكرت أنا واقع استقبلين خمسة مرئين أنا واقع ليس أنا بس لكي لكن حسد نشتا بس ورپسې مناسبت باندې حکم او مولانا سے مسائل مستقبتا دې وته سره چې په موږ انتظار کې دا په حکم نه باندې دي او ورته سره او داس باندې ورپسې به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ابو الوليد هشام بن عبد الملك دي عن النبي ابن عيينة سفيان دي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او هذا دي معنا په ترمذی کې کړي اذا پیغمبر مبارک د وسوسې مریض ته ویلو یاد دي وسوسې مریض ته نو دې نه بدایستو چې اليقین لا يزول بالشك دغه حسب دې په دې دوه ماده یو بنور نه ماده بڑے او شیان په دې په دې ماده یا قول دې غایب دې نوم دې ورپسې دا مستمر اے دې مستا غم شریف دے ورپسې شاه
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه وعنهم كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. تسأل لي قتيبة بن جرير بن شويري أو أعمش بن جرير بن عبد الحميد خان يوم جرير بن عبد الله صحابي لي قال جرير بن عبد الحميد كوبيري ما كده أعمش سليمان بن مهران منذر أبو يعلاء بن الثوري محمد بن حنفية هو اللي ما نتا قال علي سيفريد ولا حنفية كذا ندت علوي ولي قال علي رضي الله عنه وعنهم كنت رجلا مزاج كثير المزيد فما حياة رجوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بمقدار أو كتب بل وان كده حكم بعمار ما تدبير تذكره يوم جوين على جواب كتاتيل ولا بجوين دور تبي جواب فسأل سؤالك مقدار هود رسول الله مباركنا فقال فيه الوضوء ومزيد نواقض لدمون يمنو حسب باكستان سادة سؤال اللي حسب وباكي طب سؤال قال لنا ده ما بتقول جواب ورقه مدينه مزيد ومنغا فرينا غلط مشهور ذي نن براشي شالتي मेरे की الاحكامات وروى شعبة عن الأعمش ده متابع ذكر جرير بن عبد الحميد الكوفي متابعين جرير متابع لشعبة متابع شو او أعمش की موافقت रहा शेख के متابعة الأعمش من दोनों मसले इस तरह योदा फعली كثير المزيد बेंदा बता से मसाइल के मसखर बात अंदर बुझना नहीं حياة होगा وبري حمانع من رابط جاب واسطة होगा بل بيبينيو واسطة في التعليم وتعلم بأيضا شو أول خبر واحدة مفجرة أو مزيد نواقض دونها والمسيجة. به قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. سعد بن حفص هذا الشيخ يركب الاستقالة بذي سعد بن حفص أو شيبان يركب يودلنا شيبان عبد الرحمن والدوي أو شيبان والدوي يحيى عن أبي سلمة كعطاء بن يسار أخبره زيد بن خالد الجهني صحابي أخبر خبر وكذا عطاء بن يسار إذا سؤال وكذا عثمان بن عفان قلت ما رأيت ما خبر إذا جمع يلسان جمع ولم يمن إكسار ودوي كان فرم مسدير شنا إكسار إنه قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وناسبت دباب يسري شمالي خام خوزي من يوزي خمزي وزي بدنا واحد من الكلام مكمل وحسب وكيل اشتاق قال وما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فسالته سوقي دارابي وين زيد بن خالد عثمان قال فسالت سؤال منه دعت لي مسألة علينا الزبير او الحوض ابي بن كعب فامروه بذلك ثمانية يوم ناتي امروه بذلك يتم عثمان به 14 صبح يا امروه بذلك فغسل حكم وجه غسل كوا محترم جو نبرون دے جو في الباب عن علي بن الزبير والطلحة وابي بن كعب میں بخاری کے راوی نو دیکھیں صدر اول کے اختلاف ہو ولا عمر په زمانہ کې څه شی شوی دی لکه اجمالا تفصیل پر دیر شوی دی شبا. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن كفوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبي هو اسحاق بن منصور من الشيبي سيقال به نذر بن الشمال لخان ما كان يشبه نذر بن الشمال سيقال به شعبة بن الحجاج او حكم بن عتيبة والنبار بارتريجي او ذكوان ابو صالح البنيا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار عتبان بن مالك وبعد تطلع كده تقول ده انا صحابي مولانا پیغمبر مبارک ہم دیکھ رہے جمعہ مسکر کے قربان رسول بھی مسجد الجمعہ و یوسف کا تغیر امام
او دا هغه صحابي دي چې اخره کې نظر کمزور شوی را بشي د پوره تفسیر ها فجاء نوران ورأسه يقتل الأنبلي فقال انزل لعلك عجلناك تلوان مظلمان يقول ها ألك تلوان مطلقة جمال كري دو انزال دينا دي شوي بل ذلك لقلنك قحتناك قحتين دوي جي وبارا ونشي كنا لك جي انزال دي ونشي قال نعم فقال لهم إذا أعجلت وقحت تلوار وشي من يمن دي قحت بلاجي من يمن دي فعليك الوزو تابع كان يحكمه يا ذلك كنا أنصار الويك إنما الماء من الماء وصلنا واجبه او مهاجرین کوئی واجبی کی ابو موسی شریعه ولېګا حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت عمر فیصله بیا شوی دا تابع مقابل النظر وګوره دا نظر وهب قال حدثنا شعبه تمروا چې نظر وی اخبرنا شعبه او دی حدثنا او غندر او يحيى دا نور استاد دي متابعين نظر دي اغلي عن شعبه الوضوء اغلي كسر اغلي الوضوء فعليك فديباندي يو ذكراني عليك يو روایت كسر فعليك وضوء بكنيشتا او بل روایت كسر اغلي لك عليك الوضوء خلاص شو خبره مناسبت دبا بيسري يو خدای کی پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم بنوا جمع پته پر قولوا دغه سماج مشوا ويب تقوس پکار دي مفتی لګي د مستقیل نه تاسو کی حضور پاک ته تاسو دغه سماج مشوا چې به اکثر موجود دي دا مخکنی حکم بیا منسوخ دي ورپسې شاه باب الرجل يودع صاحبه وبه قال حدثنا متسكي وباچول ولا درې خبرې یو داري چې بل تر وټړه کول سبیل کې وباچول دا مستحب دي دویم صورت کم دی دویم داري چې بل توبه چي اگر لاس پیل دی او توبه چي تم جائز معنی نه عذر د وجه نه په سبب ته بیا عذر هم جائز دی دا هم مستحب دي نه څه جائز او دریم دا چې بل اندامونه ویل دي دا عذر د وجه جائز دي او بغیر د عذر نه مکروه تنزیهی دي ورته خپل عمل کې ثواب شي نو صورت شو کم الا وړه کول څه شو مستحب او اچاول چې اندامونه په خپل کې څه شو جائز او چې اندامونه ولا ویل دي عذر د وجه نه جائز او بغیر د عذر نه مکروه تنزیهی خلاف الاولى هغه خپل عمل ته پرې نو پرې ځای عمل وکړي ورپسې شاه وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبه محمد بن سلام به کلمی دی یو د نبار تیر شو يزيد بن هارون تیر او يحيى تیر شوی دی خان يحيى بن سعيد الانصاري یو د نام عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة بس في العرفين أفاض وقص كده نما يمشي ودريد فقضى حاجة والي سيرشي كلام فقال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ مناسبة تبع وقل يا رسول الله تصلي مسكسا قال المصلى أمامك مزدلفة ومسكو أما قام في أول خروج المزدلفة ولا قام مسكي ودا قضانا لوقت بدل شوي لي ألا بك الذين سمعت لما يشوي لو قضى فلا رمضس ما تضمن من هذه فذلك تمنى كان هذا سكولش وذوي خفيف كذا استحباب لي أو بلدا خبرت معلومة شوا مولانا سيبو شبل توبة شوا دور قصيش مولانا سبيه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له لقضاء حاجتها وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين. بس بكم ولا ناس مسائل الدماء جدي. بس